نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين صدق الله العظيم سورة العنكبوت شلم پارا یو دیرشتم نمبر آیت دی پمخی رکو کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر شوا پدی رکو کی ہم دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی دا واقعہ مخی سورہ ہود کی تفصیلا ذکر شوی دا ابراہیم علیہ السلام تا فرشتے راغلے ابراہیم علیہ السلام دا غی ملمستیا اوکڑا لیکن اغی خوراک نکولو ابراہیم علیہ السلام تا اوی چی منگ فرشتیو او منگ دا لوط علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پار راغلیو ابراہیم علیہ السلام دویتا ہوئی چی پدا قوم کی خزماء اور آرو حضرت لوط علیہ السلام موجود دی فرشتو وطوی چی منگ پیو چی پدی کلی کی سوک دی منگ بلوط علیہ السلام او دد احلتا سوا دد بی بین نجات ورکو دد بی بی دا کافر دا بد دی قوم صرف عذاب کی حلاکی داغین بعد دا فرشتی دلوط علیہ السلام خوات راغلی دا قیستا زوانانو پا شکل باندی قوم تا پتا اولگی دلا لوط علیہ السلام کور ترا غنڈی شوی او دا دوی خیال دو چی منگ بدی زوانانو تا تکلیف ورسو لوط علیہ السلام دا دی فرشتو پرا تک باندی دیر زیاد غمجن شو چی دا خیستا شکل صورت کی ملمان راغلل او دیتا زما پکور کے تکلیف رسیگی نو دا دیر دا خفگان او دا تکلیف خبر دا فرشتو و تیتی یریگا و خفکیگا ما منگ دا اللہ پاک دا طرفنا فرشتی راغلیو دا دی قوم دا حلاکت دا پارا او دوی منگ تا ضرر نشی رسول اللہ پاک فرمائی لوط علیہ السلام دے قوم باندے اللہ پاک عذاب راوستو دد بی بی پا دے قوم کی حلاک شوا لوط علیہ السلام او دد سر چکم اہل عیالو سوا دا بی بینا اغیتا اللہ پاک نجات ورکو او پا دے قوم باندے دا کانو باران نازل کو مخ کی تفصیل تیر شوی بیا اللہ پاک فرمائی چی منگا دا قوم دا حلاکت او د دوی د قوم د آبادی خرابا درست خلق د پار د عبرت یو نشان وګرځو بیا الله پاک د مدین د خلق حالت ذکر کړي چې د حضرت شعیب علیہ السلام ورغی الله پاک غت النبوت ترکو د الله پاک د وحدانیت دعوت او چلو قوم ته خپل غاړه خلاص کا لیکن قوم باغیو نافرمان تکذیب وکړو اللہ پاک باغیبان عذاب راوستو طول قوم حلاک شو سوا دا مومنانو بیا اللہ پاک دا عادیانو دا سمودیانو حالت ذکر کئی چی عادیان او سمودیان دا منگ حلاک رل دا دید کفر او دا بد اعمالو پا بنا باندی او دا غوی کورون استاسو پلارکی چکل سفر کوئی اگر تاسو تخکاری ذکر دوی دا علاقہ دا شام او دا مدینی ترمین زدہ بل دا عادیان و سمودیان دی چی منگ حلاک رلن دانچ دا ناپوہو دانچ دی عقل نلرو ند دنیا عقل او پوہ دا دوی سروا لیکن دا دن پا لحاظ سر دوی راندو بی اللہ پاک دا قارون فرعون حامان دا دوی حلاکت ذکر کی چی دا منگ حلاک رل دیتا موسیٰ علیہ السلام راغی دا اللہ دا دلائل و تبیان کرل لیکن دی دا موسیٰ علیہ السلام مخالفت او تکذیب کو او دی منگا عذاب کی مبتلا کو
بیا الله پاک د دې ټول قومونو د هلاکت مختصر حالت ذکر کړي چې بعض قومونه منګه د کانو په باران سره هلاک کړل لکه قوم د لوط علیه السلام، بعض من هلاک کړل د جبرئیل علیه السلام په چغې سره لکه سمودیان او د شعیب علیه السلام قوم، بعض من هلاک کړل په ځمکه کې مو ژوندي ښخ کړل لکه قارون، بعض من هلاک کړل په اوبو سره غرق مکړل لکه قوم د نوح علیه السلام او فرعون سره د قوم نه. او بیا الله پاک فرمایي چې موږ په دې ظلم نه دی کړ، دې ظالمانو په خپل باندې کفر کړو، دې ته د خپل کفر سزا ملو. بیا الله جل شانه فرمایي چې د دې کافرانو مشرکانو د شرک مثال د جولا د کور په شان دی. جولا چې یو کور ونیسي دې ځان له کور جوړ کړي، د جولا دا کور دا ډېر زیات کمزوري، د دنیا په کورونو کې کمزوري کور دا د جولا وي. الله پاک د کافر د شرک مثال د جولا د کور سره ورکړي. مفسرین فرمایي څنګه چې جولا دا کور جوړ کړي، د جولا په دې کور کې نه د یخنۍ تنظیم کیږي او نه د ګرمۍ تنظیم، نه دې د یخنۍ نه بچ کیدی شي او نه د ګرمۍ نه بچ کیدی شي. دغه شان د کافرانو دا شرک هم دی چې نه دې ته فایده ورسول شي کله یې عبادت وکي او نه دې ته ضرر ورکول شي کله یې عبادت ونکي. څنګه چې د جولا په کور کې د ګرمۍ یخنۍ د ضرر نه د بچ کېدو فایده نشته، دا شان د کافرانو په شرک کې د دوی لپاره هم هیڅ قسم فایده او هیڅ قسم ګټه نشته. الله جل شانه په دې آیت کې د کافر د شرک مثال د جولا سره ورک او بیا د جولا د کور سره. مفسرین حضرات وجه ذکر کوي چې څنګه جولا خپل کور جوړي د بهر نه ولا هیڅ قسم انتظام نه کوي، دا د جولا لاړې دي چې دی د هغې نظام د پاره جال جوړي، د بهر د سره سهولت نشته چې بهر نه څیزونه راجمع کړي ځان له کور جوړ کړي. دغه شان د دې مشرک سره هم د بهر نه هیڅ قسم دلیل نشته، صرف د خېټې دلیل وسره وي، د خېټې نه لګیا وي او د خپل شرک اثبات د پاره خبره ذکر کوي، د بهر دلایل د سره نه. څنګه چې د جولا سره د بهر نه د آباد انتظام نه وي. بیا حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې تاسو په خپل کورونو کې د جولا کور ووینئ نو دا ورانه وي، ځکه د جولا جالې چې تاسو په کور کې وي نو د دې د وجه نه غریبي پیدا کیږي. تفسیر مدارک دا روایت د حضرت علی رضی الله عنه ذکر کړی خدا پکې نشتا چې په دې ټیم به راغونډې او په دې ټیم به نه صفا کې. دلته هنن سبا باج خلک یو خبره کوي زما خالد چې ربیع الاول میاشو وي په دې کې به کور نه صفا کې، خیر د جولاګه د جولا کورونه دی پکې وي سبنه کې، د شپې به نه صفا کې، جارو به د مازیګر نه وي، د ماښام به نه وي، دا کار به نه کې. دا خپل د خېټې قصې دي، فرضي خبرې دي، د دې دپاره هېڅ قسم ثبوت نشته. په کور کې جالې دي وګوره سټیم دی ولیدي صفا یې کړه، دې سره غریبي ختمېږي. او که نه ته وایې چې دا پلانې میاشته او دا فلانې میاشته په دې کې موږ صفای کو صفای به نه کوو، نه د میاشت انتظام شریعت تا ته نه دی ښودلی چې ته په دې میاشتو کې صفای کوه او په دې میاشتو کې صفای مه کوه. نو الله جل شانه فرمایي ولما جاءت رسلنا او هر کله چې راغلي زمونږ فرشتې ابراهیم علیہ السلام ته بالبشرا پذیر باندې چې په اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام باندې زیر ورک قالوا وی فرشتو انا مهلكو اهل هذه القريه یقینا من هلاكون کی اهل د دې کلی لرا ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل د دې کلی دا ظالمان کافران دي. لوط علیہ السلام کلی یادې قال ان فيها لوطا او ابراهيم عليه السلام بشک پدې کلی کې لوط عليه السلام زما اورار دي. قالوا وی دي فرشتو نحن اعلم بمن فيها
منگا پیو پاغا چاچی دی پدی کلی کی لننجینه من بخا مخا نجات ترکدتا وحل وحل ددتا الا امراتو مگر دد بیبیتنا کانت من الغابرین دادا درستو پاتی کی دن کو نپا عذاب کے ولما ان جاءت رسولنا او هر کله چراغ لی زمنګ فرشتے لوط علیہ السلام تا سی ابهم خپشو غم جن شو د دی په وجه باندې دغه خلق رالل تکلیف ورکو وضاق بهم ذرعا او تنگ شو پدی باندې سینا وقالوا لا تخف او دی فرشتو تم خف لا تخف تم یریگا ولا تحزن او تم غمجن کیگا انا منجوکا یقینا من نجات درک ان کی اطاعتا واهلک استا اهلتا الا امراتک مگر نستا بیبیتا کانت من الغابرین دادا درستو پات کیدن کنا انا منزلون على اهل هذه القريه يقينا من رالي گن کیو په اهل د دې کلی باندې رجزن عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون بسبب د دې چې دا قوم فاسقان دي ولقد تركنا منها آية بينة او بتحقيق سره من پریخو د دې کلینا آية بينة على مخکارا چاغه د کلی روانې دلو په عذاب سرا لقوم د قوم د پاری عقلون چې عقل لري و الى مدين اخاهم شعيبا او منغولېګو مدين ترور د دوی شعيب عليه السلام د قوم باشندا فقال يا قوم اعبدوا الله بس وی شعيب عليه السلام قوم زما د الله عبادت کوي ورجو اليوم الاخره او تاسو امید ساتي د ورځې د اخرت ولا تعثوا في الارض مفسدين او تاسو مگر دی پس مکه کی فساد کوون کی فكذبوه پس دی تکذیب کو د شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفه فسنوا ذیل العذاب بصورت د زلزلې کی فاصبحوا في دار جاثمين پس وګرځیدل دی په خپل کورونو کې نسکور پرات هلاک شدا وعاد وثمود او من هلاکړي عادیان او ثمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم او حال دار چې کار شوی دي تاسو ته من مساکینم کورونه د دوی چې هلاک شوی څنګه دي د دوی کورونه چې څنګه برباد شوی دي وزين لهم الشيطان اعمالهم او خستکړو دي قوم ته شیطان د دوی عملونه چې کفر او ګناهونه فسدوا عن السبيل پدې شیطان بن کړو دوی عن السبيل دلار د حقنا وكانوا مستبصرين او دی عقل من خلق د دنیا په لحاظ سره پکې عقلو دانه چسلی ونی او دی کفر کو نا عقل مند وقارون وفرعون وهامان او من هلاکړو قارون او فرعون او هامان ولقد جاء موسى بالبينات او پتاقي سره غلو دي ته موسی عليه السلام په واضح معجزات سره فاستكبروا في الارض پس دی تکبر کو پس مکه کې ځان الوی حساب کو وما كانوا سابقين او نو دی بچ کی دن کې زمون د عذابنا فكلا اخذنا بذنبه پس هر واحد د مخکې قومنا منغني والسبب د گناهونو د دوی فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا پس باز د دوی ناغسوک دي چې موږ راوست په دی باندې حاسبا باران د کانو ومنهم من اخذته صيحه او باز د دوی نا هغه څوک چې اونول دوی لرا چغي د عذاب ومنهم من خسفنا به الارض او باز د دوی ناغسوک دي چې موږ خخ کړ پزماکه کې لکه قارون ومنهم من اغرقنا او باز د دوی ناغسوک دي چې موږ غرق کړ په اوبو کې لکه قوم د نوح علیہ السلام او فرعونیان وما كان الله ليظلمهم او ندی الله پاک چې ظلم کی په دی باندې بغیر ګناه نه سزا ورکي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن او دی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی چې ګناهونه کول کفر کو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال کسانو چې دوی نسی سوا د الله پاک نه خدایان کمثل العنکبوت پشان د مثال د جولاد اتخذت بیتا چې جوړ کی دا جولا ځان د پارکور وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او یقینا ډیر کمزوري د کورن خامخا کور د جولاګي دي
چې هیڅ قسم فایده پکې نشته د یخنه ګرمه فایده پکې نشته لو كانوا يعلمون کا چې دوی پیدي ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء بشك الله پاک پیجن غس چې داخله کرا بلی سوا د الله پاک نسسین وهو العزيز الحكيم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی وتلك الامثال نضربها للناس او دا مثالونه په قران کریم کې منګه بیانو د خلق د پارا وما يعقلها الا العالمون او نفيږي په دې باندې مگر په خلق او سوچ کوونکې خلق خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړ دې الله پاک اسمانونو او زمکه په حق باندې ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا پدې کې خامخانه قد الله د وحدانیت دا للمؤمنین د مؤمنانو د پاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین